أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مخکې ذکر شول چې د الله نه بغیر د کومو بوتانو د کومو باطل معبودانو چې تاسو عبادت کوئ دوی ستاسو آواز ناوري که دوی آواز ووري نو دوی جواب نشي درکولی او د قیامت په ورځ به حال داوي چې دوی به ستاسو نه انکار کوي ستاسو به ذره برابر په کار نشي راتللی. دې آیاتونو مبارکو کې ذکر کوي اے انسانانو په دې دنیا کې تاسو محتاج فقط یو الله ته نو د دغه الله نه بغیر د چا هم عبادت مکوا بل هیڅ چاته هم د خدای نسبت مکوا. خدای که غنی یک یو الله غنا خپل مالک غنی فقط یک یو الله غنا. دنیا مخلوقات که انسانان دی که جنات دی که نور زنده سر دی که بیجان دی که ونی بوټی دی دا ټول پټوله د خدای پاک محتاجا. خدای پاک دا نظام دسی پیدا کړي چې کوم معمولی د دې په ترتیب کې بدلون راولي نو هیڅ څوک به ژوند تیر نه کړي. یو غر یو ګټه یو ونه یو انسان یو حیوان هیڅ شی به هم پاتې نشي. لکه مثلا دا نور چې زمونږ نه په کومه فاصله ده که لږ دا نږدې شو نو دا ځمکه به راته تنور شوی که دا لږ زمونږ نه لرې شو دا ځمکه به راته واوره شوي. دا ځمکه دننه انتها ګرمایش دی په دې کې دومره ګرمایش دی چې وي د ځمکې دا مینس چې دننه دی نو په دې کې هغه ویلي وسپنه ده پکې د وسپنې یو لویه خطه او یو لویه ګوله ده پکې او داسې وسپنه ده چې مکمل اوبه ده د هغه ډېر ګرمایش د وجې نه که په دې کې الله تعالی داسې سوري وکړي او دا وشلی د دې نه هغه دننه پکې مختلف قسمه زلزلې راشي او هغه ګرمایش هغه وسپنې هغه لاوا بار راوځي او په دې ټوله وچه ځمکه خوره شي نه یو مخلوق پکې هم ژوندی پاتې نشي. نو دا کل نظام د خدای محتاجه دا کل کائنات د خدای پاک د در سوالیان او د خدای د در فقیران او خدای هغه دومره بیا یو سخی ذات دی چې دا ټول نظام هم زمونږ د پاره موافق کړي برابر کړي او بیا بیا کته سوال کو نو بیا بیا په خوشحالي چې کم بندا د خدای نه ډېرې دعاګانې کوي ډېر سوالونه کوي په ټولو کې خوښ بنده د الله هم دی وي. بیا څوک د انسان نه سوالونه کوي په دې انسان خفه کېږي څوک د خدای نه سوال کوي خدای پاک په دې باندې خوشحالیږي. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې څوک د الله نه غواړي دی به چرې محروم نشي دی به چرې محتاج نشي محروم به نشي. وی الله یغضب ان ترکت سواله خدای پاک خفه کېږي که ته د هغه نه غوښتنه پرېږدې د خدای پاک نه سوال پرېږدې خدای پې خفه کېږي. وبنو آدم یغضب حین یسألو او بنی آدم چې دی
چې کله د دنه سوال کې نو دی خفه کېږي چې د دنه کله غواړي نو دی خفه کېږي او د خدای معامله داسې ده چې صورت نه غواړي نو دومره خوشحالېږي نو ذکر کوي یا ایها الناس اے انسانانو انتم الفقراء تاسو یی فقیران الی الله الله طرف تا تاسو د خدای د در فقیران یی د خدای د در محتاجان یی ضرورتمند یی والله هو الغنی او الله چې دې هغه بے پروا ذات دے هغه غنی ذات دے بے احتیاج او بے ضرورت ذات دے الحمید او ستایل شوی ذات دے ایشا یذهبکم ویأت بخلق جدید که تاسو د خدای پاک سره خپل تعلق خراب کئ داغه سره د ورانه شوا داغه نه د سوال نشتی هغه ته د دعا و التجا نشتا اللہ تعالی فرمائی زبتا سو ختم گم داس مخلوق براولم چی ما بیادی زمان بغواڑی خپل ځان به زما محتاجا زما د در فقیر هغه گنی ایشا یذهبکم که چرته خوښ شي د الله تعالی نو بو بزی تاسو یعنی ختم بکڑی تاسو فنا بکڑی تاسو ویأت بخلق جدید اورات للبو کی پا مخلوق نوی سرا او دسی خدای پاک کڑی ہم دی قومون یم ختم کڑی افراد یم ختم کڑی دیر شی زمون پا دی کلی کی دنیا خلق جوندیو نن لس کالا شل کالا مخ کی اغیو پا کم نشتا دے بس دیر شی پا ہر محلہ کی با نه لس کسان یی لا بخډیری چې بده وا تکاله لس کاله کی بمړوي نو لس دولس کاله مخ کی وس نشتی دا خو افراد زیو نور خدای پیدا کړي کله کله قومونه خدای پاک ختم کی لکه قوم عاد قوم سمود فرعون دا غلخ کرے نمرود دا بادشاہی او دا غلخ کرے دا پیر خدای پاک ہلاک کری چې بدی کې دانا نه د پرې خودلې مکمل هغه د زمکه مخ دایته نوزګار کړي په قومیات باندې اوش په اتورزه مسلسل داسې هوا و چلے دلا چې نه ورل کور پرې هود نه یو انسان یو فرد پرې هود ټول په هوا والو زول یو بل نه ول سرونه وتم بول او داغي بدنونه داسي چې هغه شپېتو او یا غز دا بدنګ خلق او لوی عمرونه 1500 کاله 2000 کاله دا عمرونه او چری به بوډاګان کېدل نه چری به وخت سپینېدل نه اوس غلا د 150 کالو نه وخت سپین شوی غیبه د 2000 کالو ته ورسېد یو غاخ په نو ورزیدلې سترګو نظر به نو خراب شوی د غوګونو پردې به برابر وي یو وخت به پکې اغاز پین شوی نه سوار لسو د 1500 کالو خو چې مړ شو دنیا به پسې جړل چې ځوان جان وړوکې لکه وفات شو حالانکه که تاسو دې کړه 1500 کالو عمر به نو 2.5 تا او 3 ته به خلق ورسېدل نو الله تعالی فرمای دغه طاقتور خلق دغه مضبوط خلق دا هغه بالکل صفه هستین مختم غړي مکمل مفنا غړي او نور خلق مراوسته اغم آباد کړي ایشا یذهبکم نو کتا زو د خدای نه سوال نه کوي د خدای ذکر نه کوي خدای یادوي نه کوي خوښي یذهبکم ختم بکی تاسو ویأت بخلق جدید
او راتلل به وکي په هغې مخلوق نوي سره چې هغه به بیا فرمان برداره وي وما ذلك على الله بعزیز او ندی دا کارونه په الله باندې ګران دا ټول خدای پاک ته آسان دي فقط د حکم لرېوالی دی چې څنګه حکم وکي اقرنګې هغه څیز موجود شي اقرنګې کار وشي یا ایها الناس اے انسانانو اے خلقو انتم الفقراء الى اللہ یی تاسو محتاج اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید او دے اللہ تعالی بے حاجتا او استائل شوی ذات ای یشأ یذہبکم کہ چرتا خوخ شید دغی اللہ نو ختم بکی تاسو ویأت بخلق جدید او راب ولی مخلوق نوی لرا وما ذالکا او ند داکار علی اللہ بعزیز پا اللہ باندگران